اے مسلمان وروره ډیر ضروری دا ویډیو ستاسو لپاره ځکه ډیر خلک په دې ګناه کې اخته شوي دي او خاص کر بیا ځوانان چې هغه په خپل لاس باندې خپل شهوت پوره کوي، خپل نطفه خارجي، فاحش فلمونه ګوري، غلط فلمونه ګوري، د هغې په ذریعه باندې خپل شهوت پوره کوي چې د دې انسان نقصانات واوري او د دې ګناه واوري چې دا څومره عظیمه ګناه ده چې الله رب العالمین د بنده نه خفه کېږي، ناراضه کېږي د دې ګناه د وجې نه. او دارنګې د دې نقصانات واوره چې انسان حیران کړي چې دا څومره لوی نقصان دی او خلک پکې اخته شوي دي د وجې نه چې انسان خپل لاس باندې خپل شهوت پوره کوي. نو اول نقصان یې دا دی چې هغه به د ډیپریشن بیمار کېږي، دارنګې زړه به یې خفه وي، پریشانه به وي، دا زندګي به پرې راتنګ وي، ژوند به پرې تنګ وي، هېڅ به مزه نه ورکوي، ورته څه خوند به هم نه ورکوي. وجه څه ده؟ تاسو وګورئ چې ډېر خلک په دې ډیپریشن بیمارۍ کې اخته شوي دي. ډاکټر ته چې ورشي ډاکټر ورته نشې ګولۍ ورکړي، هغه نور هم ورپسې خراب کړي. دغه خو حل نه دی. حل یې دا دی چې دا ګناه پرېږدي، ګناه دی چې پرېښوته، قسم په الله چې الله رب العالمین به ضرور شفا درکوي. دویم نقصان یې واوره، هغه دویم نقصان یې دا دی چې انسان ذهن کمزوری کوي، حافظه کمزوري شي، ډېره زیاته کمزوري شي، نه ورته سبق یادېږي، هېڅ هم ورته نه یادېږي. نن سبا د ځوانانو حال وګورو، د یونیورسټو والا، د کالجونو والا، د سکول والا چې سبقونه ورته نه یادېږي، هېڅ حل نشته. او خلکو وایي چې یاره دې څه علاج دی؟ علاج دا دی چې دا ګناه پرېږدي. دې ګناه د وجې نه انسان ذهن انتهایی کمزوري شي. مخکیني سلف خلک به یو خبره به یو ځل واورېدل، یو کتاب به یې ولیدل، هېڅ ته به ورته یاد شو. نن سبا ځوانان هغه شان دي پاتې نه دي، ذهنونه انتهایی کمزوري دي. دریم نقصان یې دا دی چې د انسان په غوږونو کې د شنګارو اوازونه کېږي، دا شنګ اواز دا کېږي. کوم انسان چې دا ګناه کوي نو دغه مرض کې به الله رب العالمین مبتلا کوي او دا سزا به دې انسان ته ملاویږي. څلورم نقصان یې واوره، څلورم نقصان یې دا دی چې د انسان د سترګو لاندې دغه زینه تور شي او دا مخ چې کوم دی د مخ ښکلیوالی ښایست هغه هم د انسان نه واخیستلی شي، یو وحشي غوندې یو ځناور غوندې ښکاره کېږي، مخ کې نور او رڼا نه وي. د دې ګناه د وجې نه انسان په دغه کې اخته کېږي. پنځم نقصان یې واوره، هغه دا دی چې انسان خپل اهل ته بیا نشي راتللی، خپلې ښځې ته خپلې بیبي ته زړه نه کېږي، هغه شانې مزه ورته نه میلاویږي ځکه دا په دې ګناه باندې اخته شوی وي. نو هغه خپله نطفه په بل ځای کې خارجوي، نو دا یو ذلیل ژوند شي د دې انسان، زندگی خراب شي. شپږم نقصان یې واوره، هغه دا دی چې انسان د واده اهل پاتې نشي. بیا هغه انکارونه کوي چې یاره زه واده نه کومه، ځکه هغه ته انسان ته پته ولګي هغه په خپل ځوانۍ کې چې کوم دی خپل ځان یې تباه برباد کړی وي. دارنګې اووم نقصان یې واوره چې د انسان انزال بیا زر کېږي چې خپل اهل ته راتګ کوي خپل بیبي ته، نو په هغه وخت کې د دې نطفه انسان زر خارجي. دارنګې اتم نقصان یې واوره چې د انسان معده خرابېږي، د معدې بیمار وګرځېږي. نهم نقصان یې واوره، هغه دا دی چې د انسان په بدن کې دردونه پیدا کېږي، کله به ملا خوږېږي، کله به خپې خوږېږي. دارنګې لسم نقصان یې واوره چې انسان ته خوب نه ورځي، خوب یې وتښتېږي، د شپې چې کوم دی د نشو ګولو پسې بیا ګرځي چې یاره ما ته به خوب څنګه میلاو شي، ځکه چې دغه ګناه کوي په دغه بیمارۍ نه الله رب العالمین ورته لګوي. بل نقصان یې دا دی چې انسان عمر ډېر زر ختموي، عمر نه به کم وي او ډېر ښکاره کېږي، بوډا به ښکاره کېږي او صحت یې کمزوری شي، لږ مزل نشي کولی، ستړی کېږي. ډېر انتهایي نقصانات دي چې ټول نقصان دی. اوس د دې نه د بچ کېدلو څه طریقه ده چې انسان کومه یو طریقه داسې وکړي چې دې ګناه نه بچ شي او خلاص شي. نو اول نمبر طریقه دا ده چې هغه واده کول دي، واده کول دي. او دا د کفارو د یهودو طریقه ده چې ودونه موږ ته ډېر سخت کړي دي او دا خلکو په ذهن کې دا خبرې ور اچولې دي چې اول نمبر څه کوئ، تاسو کاروبار پیدا کوئ، چې کاروبار دې پیدا شي ته به دې ښځې ته څه ورکړي، د رزق ذمواري الله کړې ده. دا ښځه خو داسې بلا نه ده چې تا نه به ټول خوراکونه هر څه به دا درنه کوي، نه الله رب العالمین لارې کولاوي چې واده وکړي، الله رب العالمین لاره ورته کولاوي کړي. او هغه پلاران هم الله رانیسي، هغه مور او پلار چې دې بچو ته ودونه نه کوي، په دې ګناه کې ورسره دوی شریک دي چې دا بچي او دا ځوانان چې کوم دي دغه ګناهونه کوي. او دارنګې بل علاج کوم دی د الله رسول ښودلی دی چې واده وکړئ، که واده م وس نه وي نو تاسو څه کوئ، روژې نیسئ، روژه د انسان نیسي، یا د ښه خوراکونه نه کوي، د دې د وجې نه انشاءالله دې د ګناه نه بیا بچي. او دارنګې بل علاج دا دی چې ځان د اوزګارۍ نه مصروفه دې ساتي، ځان یو کار کې د ځان مصروفه کړي، یا د ملګرو خواته دې ورځي، اوزګار دې ځان ته نه کیني. او دارنګې بل علاج دا هم دی چې انسان د فاحش او غلط شیزونه نه ګوري په موبایل کې، د دې نه د ځان ساتي، نو انشاءالله دې ګناه نه وبچي. او بل دا دی چې هغه ملګرو سره هم دې نه کیني انسان چې هغه غلطې او فاحش غلطې خبرې کوي، نو انشاءالله په دې طریقې سره به انسان منع شي د دې نه. او بله یو غټه خبره دا ده چې انسان د الله رب العالمین نه دعا غواړي چې الله د دې ګناه نه مې بچ کړي او دغه نقصانات مخې ته کړي چې دې کې دا نقصان دی، زما صحت خرابېږي، زندگی مې خرابېږي، ژوند مې خرابېږي. انسان په خپل ځان باندې ډېر خفه کېږي چې کله د یو بیمارۍ پته ورته ولګي چې یاره دې کې
کې دغه نقصانات دي نو هغه بیا ځان د دې نه ساتي او یو غټه وجه دا ده چې انسان د الله رب العالمین نه ویریږي چیرې دا د الله رب العالمین نه فرمانی ده او دغه یو ګناه ده چې زما دنیا هم په بربادیږي او آخرت مې په دې باندې بربادیږي